څوک چې د جمعې په شپه د سورت دخان تلاوت وکړي، حدیث مبارک کی راځي اصبح مغفورا له، دې کس شپه په داسې حالت کې سبا کړه چې الله ورته بخښنه کړې ده. څومره زبردست فضیلت دی. سورت دخان دومره اوږد سورت هم نه دی، وړوکی سورت دی او مختصر ټیمې په ویلو باندې لګي او دومره بهترین فضیلت په الله ورکوي چې څوک یې د جمعې په شپه ووایي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دې کس شپه په داسې حالت کې سبا کړه چې الله ورته څه کړې ده، بخنه ورته کړی ده او مغفرت ورته کړی دی. بل حدیث مبارک کې د ابو هریره صاحب روایت دی، هغې کې د جمعې شپه نه ښیي هر یوه شپه چې څوک چې د ماسخوتنې د اوده کېدو نه مخکې د سورت دخان تلاوت وکړي، صحیح شوله که نه؟ نو بل حدیث مبارک کې راځي یستغفر له 70,000 ملک، او یا زره فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ټوله شپه. دا څومره بهترین فضیلت دی د دې صورت چې هیڅ ټایم پې نه لګي او الله جل شانه زمونږ او ستاسو د بخښنې دپاره بانې لټوي او دومره فضیلت چې کوم دی الله په دې باندې ورکوي. بل حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ، دا دریم حدیث دی ښه، د سورت دخان تلاوت وکړي نو الله جل شانه به د دې بنده دپاره په جنت کې یو محل تیار کړي. څومره بهترین فضیلت دی، د دې بنده دپاره به الله په جنت کې یو محل تیار کړي. د بل یو صورت په باره کې په یو حدیث مبارک کې دا فضیلت راځي کوم ته چې صورت زلزال ویلی شي، اذا زلزلت الارض زلزالها، د دې په باره کې راځي چې څوک د دې صورت تلاوت وکړي نو د نیم قرآن کریم د تلاوت ثواب په الله جل شانه ورکوي. دا زه نه وایم، دا حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي صورت زلزال دا څومره مختصر او وړوکی صورت دی او څومره کم ټایم پې لګي چې څوک د دې تلاوت وکړي نو نبی علیہ السلام فرمایي د نیم قرآن د تلاوت ثواب الله جل شانه څه کوي، دې بنده ته ورکوي. ته دې ته سوچ وکړه. د بل یو صورت په باره کې په حدیث مبارک کې چې صورت التکاثر ورته وایي، الهاکم التکاثر، صحیح شوله اخره پاره کې چې کم دی. د دې په باره کې نبی علیہ السلام یو ورځ صحابو ته وفرمیل چې په تاسو کې څوک داسې نشته چې روزانه د 0 آیاتونو تلاوت وکړي، 1000 آیاتونه دا روزانه څه کې تلاوت کړي؟ نو صحابه کرام ورته ویل چې نه، لکه دا خو مطلب ګرانه ده، صحیح شوله چې روزانه دومره تلاوت کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل چې په تاسو کې څوک سورت تکاثر نشي لوستلی، یعنی سورت التکاثر چې څوک یو پیره ولولي الهاکم التکاثر نو د 0 آیاتونو ثواب د په عمل نامه کې لیکل شو، د قرآن کریم د 0 آیاتونو د تلاوت ثواب ورله الله پاک څه کوي، دا ورله ورکوي. نو زمارونو دا څومره آسان عملونه دي او نن منګ او تاسو سره موقع ده والله زمونږ د بخښنې بانې لټوي. نو ولې داسې ونه کو چې دا عمل منګ خپل کو، په خپل هم پې عمل وکړو، بل مسلمان روړ ته ورسو چې زما او ستا په واسطه باندې هغه ته ورسي او هغه پې عمل وکړي، نو په دغې کې به هم زما او ستا عیسوي. وصلی الله علی النبی الامین. د یوې روټۍ د صدقه کولو د وجې نه به الله 3 کسه په جنت کې داخل کړي. د حدیث مبارک ته سوچ کوه چې نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي. تا خپلې کورودانې ته حکم وکړو چې روټۍ تیاره کړه چې فقیر مسکین ته به طور صدقه ورکو، او کور والا د روټۍ تیاره کړه، د هغې نه پس د خادم ته ورکړه، نوکر ته دې ورکړه، زوی ته دې ورکړه، بل چا ته دې ورکړه چې دا روټۍ فقیر مسکین ته ورسوه، هغه ورسوله. نو د دې یوې روټۍ د صدقې د وجې نه به دا 3 واړه کسان الله په جنت کې داخل کړي. تا حکم ورکړی، تا به هم الله داخل کړي، کورودانې پخ کړې ده او تیاره کړې ده، هغه به هم الله په جنت کې داخله کړي. او دا وړونکی چې کوم دی که زوی ته دې ورکړی، که بل ته دې ورکړی، که خادم او نوکر ته دې ورکړی، حدیث کې راځي دا به هم الله په جنت کې داخل کړي. تاسو اوس دې ته سوچ کوئ چې دا کوم کس وړونکی دی، د ده د جیبه خو پیسه خرچه ونه شوله که نه، او ده ته خو پیسه زیات تکلیف او مشقت میلاو نه شو، صرف یې د فقیر او د مسکین لاسو ته هغه صدقه ورسوله. خو د دې صدقې دومره برکت دی چې په دې لین کې څوک هم داخلیږي نو هغه ته هم الله بخښنه کوي، او صرف دا وړونکی چې کوم دی او د فقیر لاس ته رسوونکی چې کوم دی، حدیث کې راځي دا به هم الله په جنت کې څه کي، داخل کې. نو تاسو دې برکت ته سوچ کوئ. بل حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې د سوري د لاندې ولاړي. د قیامت دغه سخته ورځ چې سخته ګرمي به او نور به ډېر راښکته شوي، نو کم کس چې صدقه ورکړي نو د خپلې صدقې د سوري د لاندې به تر د حساب کتاب د ټیم نه د فارغېدلو پورې د خپلې صدقې د سوري د لاندې به ولاړي. اوس چې چا څومره ډېره صدقه ورکړي نو دومره به د حشر په میدان د هغه په سر باندې د صدقې سوری سي
هغه به ډیر وي. بل حدیث مبارک ته سوچو که حیران بشي ښه، الصدقه تصد 70 بابا من السوء. نبی علیہ السلام فرمایي چې صدقه او یا بد دروازې بندي. سبحان الله، څه د کمال فضیلت دی. او یا بدې دروازې چې د او یو طرفونو باندې پتا باندې مصیبت، بیماری، تکلیف او غریبي، فقر وغیره وغیره مصیبتونه را روان دي، چې صدقه دې د حلال مال نه ورکړه نو او یا بدې دروازې د بدبختۍ دروازې دا د صدقې په برکت سره الله څه کوي، دا بندی دی ته سوچ کوه. بل حدیث مبارک کې سره راځي، نبی علیہ السلام تاکید سره فرمایي ان الصدقه، بېشکه صدقه چې ده، یعنی دې خبره کې څه شک نشته، لتطفئ، خامخا مړه کوي غضب الرب، غصه د الله، د الله غصه چې الله تا ته په غصه دی او صدقه دی ورکړه د الله د رضا دپاره، د الله خو چې نیت دی پکې خالص ته الله رضایي، ګورې ریا نه، ښودنه نه، صحیح شوله، په چا باندې احسان کول نه، نو دا وایي د الله غصه څه کوي، دا مړه کوي. وتدفع میتة السوء، او بد مرګ دفع کوي، په بد مرګ باندې به نه مرې، په ذلیله مرګ باندې به نه مرې. نو دې ته سوچ کوه، الله دې زمونږ او ستاسو دا فضیلت نصیب کړي، د کمال فضیلت دی. بل حدیث مبارک کې څه راځي، چا چې په یو غریب باندې په مړه خېټه روټۍ وخوړل، هغې موړ کو، یا په مړه خېټه څښاک وکړو، اوبې پې وڅکلې، صحیح شوله، 3.5 کاله فاصله باندې جهنم د دنه الله لري کی. سبحان الله، الله دې زمونږ د فقیرانو نصیب کی. 3.5 کاله فاصله الله دا جهنم تا نسکی، لکه 3.5 کاله مزل چې یو کس کوي، دومره دا جهنم تا نسشي لري شي. نو چې جهنم لري شو نو په خپله جنت ته نږدې شوي. الله دې دا فضیلتونه موږ ته نصیب کړي، او که نورو مسلمانانو ته ورسوي او هغوی پې عمل وکړي، نو به زموږ او ستاسو په دې ثواب کې حصه وي. وصلی الله علی النبی. که په هر کار کې شیطان وسوسه در اچوله، نو د دې شیطان د وسوسې نه به ځان څنګه بچ کړې چې ستا زړه مطمئن شي، او د شیطان د دې وسوسې نه محفوظ شي، او تر عمره د شیطانی وسوسو نه تا ته نجات میلاو شي. د دې دپاره درته ډیر مختصر او بهترین عمل خیمه څه وظیفه نه ده او څه مشکل عمل نه دی، ډیره اسانه طریقه ده. که هغه تاسو خپله کوئ نو انشاءالله العزیز چې زړه به مطمئن وي، او تر عمره بعد شیطانی وسوسو نه تاسو ته نجات میلاو شي. ګوره بعضې کس چارندم وکړي، شیطان وسوسه ور واچي، ستا چارندم نه دی شوی، غسل وکړي، دا غریب بیا غسل د سره کی، شیطان وسوسه ور واچي، کپړه ووینځي او ښه صحیح 3 پیرې ووینځي، 3 پیرې نه چونډ کې شیطان وسوسه واچي، دا کپړه پاکه شوې نه ده، نو دا غریب بار وینځي، یا دغه شان په مونځ کې وسوسه اچي. نو د دې دپاره بهترین او مختصر او اسان عمل دا دی چې تا کپړه ووینځله ښه صحیح طریقې سره، او شیطان راغی وسوسې واچوله چې دا خو نه ده پاکه شوې، نو ته شیطان ته په جواب کې ووایه، په زړه کې م دا راوله او په خوله باندې م ووایه چې شیطان مردوده، شیطان رټلی شوي، یا چې الله او رسول ورته پاکوي، زمونږ شریعت او د شریعت کتاب ورته پاکوي، نو زه ستا په وسوسه او ستا په شک باندې ولې عمل وکمه؟ زه هیڅکله ستا په شک او وسوسه عمل نه کوم، او بس دا کپړه پاکه ده او د هغې نه پسې دوباره مه وینځه. صحیح شوله. دقه شانې په چارندم کې وسوسه واچوله، دقه شانې په غسل کې څه وسوسه واچوله، نو په زړه کې دا ووایه د ځان سره، ټیک شوله، دې سره به د شیطان به وتښتي، دا به مایوسه شي. دقه شان که تا ته دی بار او په هر نیک عمل کې وسوسه اچي، نو ته دا طریقه کوه، نو دې سره به د شیطان د وسوسو نه تر عمر پورې څه شي انشاءالله العزیز محفوظ بشي. دی بله مسله دا وکړه، که د چا په کپړو پسې د سپي بدن ولګي، نو آیا دې سره د دا کپړې نجسې ګرځي که نه ګرځي؟ جواب دا دی چې د سپي په بدن پسې ظاهري نجاست نه، بدن پاک دی، صحیح شوله که نه، او هغه ستا په کپړو پسې ځان ومږو، نو دا یاد سرته چې دې سره کپړې نجسې نه ګرځي، دا کپړې د استعمال قابلې دي او مونځ پې صحیح دی. که خولې ستا په کپړو پسې ولګېد او لاړې ولګېدلې، نو دا لاړې نجسې هم دي او دا زهر او جراثیم هم دي، نو بیا یې وینځل څه دي جي؟ هغه لازم او ضروری دي. بله مسله دا وکړه چې په ځمکه باندې کومه چې د خاورې ځمکه ده، کچه ځمکه، په هغې باندې داسې نجاست ولګېد چې په نظر نه راتلو، لکه ماشوم پې میتیازې وکړې، څاروي پې میتیازې وکړې، یا نجسې اوبه پې توی شوې، خو هغه ځمکه وچه شوله، هغه نجاست وچ شو، صحیح شوله، نو دغه ځمکه باندې اوس که ته مونځ کې، نو بغیر د کپړې غوړولو نه او بغیر د جانماز اچولو نه هم پې مونځ څه دی جي درست دی، خو که زړه نه نو د پاسه پې کپړه سکه
کپړه پې باندې د پاسه ویړ کا. دا ډیر اهم مسایل دي. مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی چاته به تکلیف وي او د دې د وجې به الله پاک هغه ته اساني راولي نو موږ او تاسو ته به پې اجر ملاویږي. وصلی الله علی النبی.